بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډی ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف. نظر باچو په سر خبرونو. الیکشن کمیشن د پاکستانی پارلیمنت سینټ د ټاکنو شیډول جاری کړو. د شیډول تر مخه د سینټ ټاکنې به په 3 مارچ کیږي. وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي منظوري ورکړه. د ذریعو تر مخه وزیر اعظم سره سرکاري ملازمینو سره مذاکرات کوونکې حکومتي کمیټې ملاقات وکړو. په ملاقات کې شیخ رشید، پرویز خټک او علي محمد خان شامل وو. د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې افسرانو ته به د غریب ولس د تکلیف احساس ورکول وي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کروندګرو میوو او سبزي منډیانو په شمیره کې د اضافي او د غنمو پیداوار کې د اضافي په اړه د اوچتې پای غونډه ترسره شوه. د تیرو 40 غنټو دوران په ټول ملک کې 1500 نه سیوا د کورونا کیسونه ریپورټ کړي شوي دي او 50 تنه په حق رسیدلي. د نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن سره ټلیفوني تماس نیولې او په لانګ مارچ کې د پوره مرستې ډاډګیرنه ورکړې ده. د الیکشن کمیشن وینا ده چې د نوي آرډیننس لاندې بلدیاتي ټاکنې تر اګست پورې ممکن نه دي، ولې چې حکومت خپل بلدیاتي قانون د عمل درآمد نه مخکې ختم کړو. په 400 کې د شهید حیات محمد خان 46مه کلیزه ولمانځلې شوه. نیب خیبر پختونخوا په ثوابه یونیورسټۍ کې د خرد برد تحقیقات شروع کړي دي او د ثوابه یونیورسټۍ افسران او اهلکاران یې غوښتي دي. د پاکستان سپر لیګ شپږمې مرحلې لپاره تیاریانې نورې هم سیوا شوي دي. د غیر ملکي لوبغاړو د راتګ سلسله نن نه شروع شوې ده. د استحکام پاکستان انټر ګرلز کالج د رسکشۍ مقابلې سر ته رسیدلي. په سټي کالج ګلبهار کې تابع شوي رسکشي فاینل کې فرنټیر کالج د ګرلز کالج 9 ته ماتې ورکولو سره ټرافي په خپل نوم کړه. د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی چې د راتلونکي 40 غنټو دوران به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ وي. دا اوسر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. الیکشن کمیشن د سینټ د ټاکنو شیډول جاری کړی چې تر مخه به د سینټ ټاکنې په 3 مارچ ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا جاری شوی شیډول تر مخه به د سینټ ټاکنې د مارچ په 3 نیټه ترسره کیږي. یاد دی چې تیر سینټ الیکشن هم په 3 مارچ کال 2013 کې شوی و. د الیکشن کمیشن تر مخه به د 4 وانه صوبو په اسمبلیانو او قومي اسمبلی کې ټاکنو لپاره د پولینګ عمل په 3 مارچ سهار 9 بجو نه تر 5 بجو پورې وي. د انتخابي شیډول تر مخه امیدواران به په 12 او 14 فروری پورې خپل کاغذونه جمع کولی شي او د امیدوارانو فهرست به په 14 فروری جاری کولی شي. ښکاره دی چې په 11 مارچ به 52 سېنیټران خپل وخت پوره کولو سره ریټایر شي او د سېنټ په 48 نشستونو باندې به ټاکنې کیږي چې ورسره به د سېنټ د غړو شمیره 100 ته ورسي. یاد دی چې وزیر اعظم عمران خان د سېنټ الیکشن د وخت نه مخکې کولو اعلان کړی و چې وروسته یې اپوزیشن جماعتونو د وزیر اعظم فیصله مسترد کړې وه. وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي منظوري ورکړه. د ذریعو تر مخه وزیر اعظم سره سرکاري ملازمینو سره مذاکرات کوونکې حکومتي کمیټې ملاقات وکړو. په ملاقات کې شیخ رشید، پرویز خټک او علي محمد خان شامل وو. د ملاقات دوران د خزانه وزارت چارواکو وزیر اعظم عمران خان ته بریفینګ ورکړو. د خزانه وزارت د بریفینګ وروسته وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي منظوري ورکړه. خو ولې دا منظوري به د وفاقي کابینې نه هم اخیستلی شي. د کابینې نه به د اضافي منظوري د سرکولیشن سمري په ذریعه اخیستلی کیږي او وروسته به یې په تنخواګانو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کولی شي. د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې افسرانو ته به د غریب ولس د تکلیف احساس ورکول وي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کروندګرو میوو او سبزي منډیانو په شمیره کې د اضافي او د غنمو پیداوار کې د اضافي په اړه د اوچتې پای غونډه ترسره شوه. په غونډه کې وفاقي او صوبایي وزیرانو په شمول سیکرټریانو او چیف سیکرټریانو په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. غونډه کې په سرکاري توګه د غنمو اخیستل او په انتظامی اخراجاتو کې د کمۍ راوستلو فیصله وشوه. په دې اړه د خزانه وزیر ته په 1 هفته کې پلان پیش کولو هدایت وکړی شو. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د منډیانو جوړولو کې د پرایویټ شعبې شاملولو په اړه اهمې فیصلې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې انتظامیه د ضروري څیزونو مقرر کړی شوي نرخنامو باندې عمل یقیني وګرځوي. وزیر اعظم چیف سیکرټریانو ته هدایت جاری کړل چې د کرپټ افسرانو خلاف دې کاروایانې یقیني کړي. د تیرو 40 غنټو دوران د کورونا وبا له امله نور 50 تنه په حق ورسېدل او د 1000 نه سیوا کیسونه ریپورټ کړي شول.
د نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا د پنجاب نه پس په سیند کې د ټولو نه زیات مړي ریکارډ کړي شوي دي چې پکې 26 تنه په وینټیلیټر موجود وو. د NCOC لخوا جاري شوي شمیرې تر مخه د تیرو 40 غنټو دوران په ټول ملک کې 1500 تنانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او د مړو شوو تنانو مجموعي شمیره 12115 ته رسیدلې ده. همدغه شان د کورونا وایرس نه په یو ورځ کې 1502 تنه صحتیاب شوي دي چې ورسره د صحتیاب شوو تنانو مجموعي شمیره 5,193 ته ورسیده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د PDM مشر مولانا فضل الرحمن سره ټلیفوني تماس نیولې او په لانګ مارچ کې د پوره مرستې ډاډګیرنه ورکړې ده. د تفصیلاتو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د PDM مشر مولانا فضل الرحمن ته ټلیفون کړی دی. د دوانو مشرانو ترمنځ په موجوده سیاسي صورتحال او د لانګ مارچ کامیابی لپاره په مختلفو مشورو خبرې شوې دي. د ذریعو وینا ده چې نواز شریف د لانګ مارچ کامیابولو لپاره PDM ته د هر قسم مرستې ډاډګیرنه ورکړې ده. دوانو مشرانو ترمنځ د سینټ ویډیو سکینډل لامل پر مخته شوی صورتحال باندې هم خبرې شوې دي. بل خو په سینټ الیکشن کې په برخه اخیستلو هم اتفاق شوی دی. د الیکشن کمیشن وینا ده چې د نوي آرډیننس لاندې بلدیاتي ټاکنې تر اگست پورې ممکن نه دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې حکومت خپل بلدیاتي قانون د عمل درآمد نه مخکې ختم کړو او د نوي آرډیننس لاندې ټاکنې نه په جون کې ممکن دي او نه په اگست کې، ولې چې د نوي آرډیننس له به نوې حلقه بندیانې کول وي. د حکومت لخوا جاري شوي آرډیننس تر مخه د نوي آرډیننس لاندې په کلو کې به ویلیج کونسل وي او په ښار کې به نیبرهوډ کونسل وي. د ویلیج کونسل شمیره د 15,000 نه تر 6 یا 8,000 پورې راکمولی شي. په 400 کې د شهید حیات محمد خان 40مه کلیزه ولمانځلې شوه. د کلیزې دستوري ته د وینا په وخت آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې د قومي وطن پارټۍ تاریخ د قربانیانو نه ډک پروت دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې د ملک حالات د ګډوډۍ ښکار دي او په دې حالاتو کې د غریب ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې په 26 مارچ به ټول پښتانه د اسلام آباد په لانګ مارچ کې ګډون کوو. د ویل چې د موجوده صورتحال نه دا پته لګي چې موجوده حکومت د داندلۍ پیداوار دی او PDM د دې حکومت ختمولو لپاره پیدا شوی دی. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې په 2 میاشتو کې د پټرول په قیمتونو کې 15 پیره اضافه شوې ده او د اوړو په شمول د بجلی او ګیس قیمتونو کې هم اضافه کیږي. نیب خیبر پختونخوا په صوابۍ یونیورسټۍ کې د خرد برد تحقیقات شروع کړي او د صوابۍ یونیورسټۍ افسران او اهلکاران یې غوښتي دي. د تفصیلاتو تر مخه نیب په 19 مختلفو معاملاتو کې د بې نظمۍ نشاندهي کړې ده. نیب خیبر پختونخوا سوالنامه د صوابۍ یونیورسټۍ رجسټرار ته لیږلې ده. په سوالنامه کې ویل شوي چې کم بولۍ والا ته ټینډر ولې نه دی ورکړی شوی او د 1000 CC ګاډو په ځای 1300 CC ګاډي ولې اخیستلی شوي. نیب غوښتنه کړې ده چې د بولۍ لپاره د مقرر شوي وخت نه وروسته د سپلای آرډر وضاحت وکړی شي. د خیبر پختونخوا نیب په سوالنامه کې لیکلي چې د اخیستل شوي سامان په سټاک رجسټر کې انټري 10 میاشتې پس ولې شوې ده. د هریپور پولیس لخوا په ټوله ضلع کې د DPO کاشف ذوالفقار په هدایتو د جرم پیشه تنانو خلاف کاروایانې شروع کړې شوې دي. د هریپور پولیسو د کاروایی دوران 6 کیلو او 988 ګرامه چرس په شمول 40 لیټره شراب او نور بارودي مواد نیولي دي. د DPO کاشف ذوالفقار وینا ده چې سرکل SDPO هډ کوارټر امجد حسین په مشرۍ کې خصوصي ټیم په مختلفو کاروایانو کې 40 لیټره شراب او چرس نیولي دي. DPO هریپور امید ویب TV سره د خبرو په وخت ویل چې ځوان کول به د منشیاتو نه بچ ساتو او د منشیات فروشو خلاف به کاروایانې جاري ساتلی شي. د ویل چې موږ به په هریپور کې د امن لپاره خپل کوششونه تر اخره جاري ساتو. د کوهاټ پولیسو د کاروایی دوران د KDA نېشنل بانک په غلا کې ملوث ګروپ اهم رکن نیولې دی. د DSP هډ کوارټر اجاز خان وینا ده چې په غلا کې ملوث ډاکو د نوي تفتیش او ګراوند انټيليجنس په مرستې سره او د SHO KDA سیف الله په مشرۍ کې خصوصي ټیم په شین ډنډ روډ کاروایی دوران نیولې دی. د پولیسو وینا ده چې د ډاکوانو نه غلا کړې شوي پیسو کې 2,15,000 روپۍ ترلاسه کړې شوي دي. DSP اجاز خان ویل چې ملزمانو په 8 دسمبر د KDA نېشنل بانک نه د 15 لک روپو غلا کړې وه. نیول شوي اشتهاري ملزمان تفتیشي ټیم ته حواله کړې شوي او عدالت ته پیش کړې شول. د پاکستان سپر لیګ شپږمې مرحلې لپاره تیاریانې نورې هم سیوا شوي دي. د PSL شپږمې مرحلې آغاز به په 20 فروری د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې کیږي. د اسلام آباد یونایټډ ټیم 13 شپه سلیف آیسولیشن ته تللی دی او کراچۍ کینګز د خپل افیشلز لخوا هم د کرنټینا سلسله شروع شوې ده. د ذریعو تر مخه لوبغاړي او افیشلز به اولنۍ ټیسټ په خپله کوي او په هوټل کې د دویم ټیسټ ریزلټ منفي راتلو وروسته به 3 ورځې په کرنټینا کې تیروي. د لوبې لپاره به د ټیمونو د پریکټس سلسله د پیر ورځې نه شروع کیږي. د نېشنل سټیډیم سره نږدې په حنیف محمد ریجنل های پرفارمنس سنټر او موین خان کرکټ
اکیډمي کې به د پریکټس تابع کولی شي. په پیښور کې جاری استحکام پاکستان انټر ګرلز کالجز د رسکشۍ مقابلې سرته ورسېدې. په سیټي کالج ګلبهار کې تابع شوې رسکشي فاینل کې فرنټیر کالج د ګرلز کالج نهکي ته د ماتې ورکولو سره ټرافي په خپل نوم کړه. په رسکشۍ مقابلو کې د مختلفو کالجونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د صوبایي رسکشۍ اسوسییشن په مرسته د دې مقابلو سیمي فاینل میچ کې فرنټیر کالج او نهکي ګرلز کالج مخالف ټیمونو ته ماتې ورکولو سره فاینل ته کوالیفای وکړه. په فاینل میچ کې د فرنټیر کالج او نهکي کالج ترمنځ سخته مقابله ترسره شوه چې وروسته یې فرنټیر کالج نهکي ګرلز کالج ته د یو سیټ په مقابله کې په 2 سیټونو سره ماتې ورکړه او چیمپئن ټرافي په خپل نوم کړه. د پیښور ښار تاریخي ګراوند جمخانه ګراوند چرته چې د پاکستان کرکټ ټیم نوموړي لوبغاړي لوبېدلي دي. په دې اړه موږ لا نور تفصیل راکوي د پیښور نه زموږ همکار طارق خان. جی طارق خان، موږ نن پیښور جمخانه کرکټ ګراوند کې موجود یو. د دې بنیاد 1950 کې د دې جمخاني بنیاد خلې شوی او دلته چې څومره پورې زموږ د انټرنیشنل کم د پیښور نه کم پلیران نېشنل ټیم ته تللی دي دا غیر ډیټیل هم تاسو له درکو. موږ سره د وخت موجود دی عمران الله CEO پیښور بادشاه کرکټ کلب. نو راځي چې دینه د دې تاریخ حواله سره تاسو عمران بھائی دراته وي 1950 کې د جمخانه کم تاریخ چې دی کم بنیاد چې دای خلې شوی د دې ځینې کم پلیران انټرنیشنل چې کم دی هغه قومي ټیم ته تللی. جی ټول نه پهله خو زه تاسو د راتګ ډیر مشکور یم چې تاسو دلته راغلی او بیا تاسو چې دا کم اواز اوچت کړی دی د ځوان کل دپاره. نو دې باره کې به زه دا ووایم چې دا 1957 کې چې کله د جمخانه کرکټ ګراوند بنیاد کې خوستلی شو نو هغه ځینه بیا زمونږ د کرکټ چې کم هلې ځلې وي هغه شروع شو د دې د ګراوند د دغه نه. نو هغې نه پس مونږ وکتل چې د زمونږ د صوبې چې کم پهلنی ټیسټ کرکټر و معزالله خان چې کوم هغه د پاکستان د ټیم حصه جوړ شو او بیا هغه لوبه وکړه. بیا هغې نه پس فروغ زمان ته د انټرنیشنل موقع ملاو شو، هغه یو ټیسټ میچ وکړو پاکستان دپاره. هغې نه پس بیا کبیر خان، وجاهت الله واسطي، اختر سرفراز، ارشد خان او نور داسې ډېر غټ غټ پلیران لکه عمر ګل شو، یاسر حمید، ریاض افریدي شو. دا اوس چې کرنټ تاسو ګورئ زموږ په پاکستان ټیم کې چې دی نو هم 4-5 پلیران د ټیسټ سکواډ کې موجود وي چې د هغې تعلق هم د پېښور نو که تاسو ګورئ کامران غلام دی بیسیکلي د دیر خو دلته لوبه کوي او دې جمخانه کې هغه لوبه وکړه. بیا هغه مخکې لاړ. هغې سره سره ساجد وګورئ چې د ساوث افریقې خلاف د پاکستان ټیم حصه و، هغې سره شاهین او هغې سره محمد رضوان چې کوم بیسټ بیټسمین اوس افتخار احمد تاسو ګورئ. نو جمخانه کرکټ ګراوند یو خپل مقامیل حیثیت لري او یو ډېر غټ تاریخ دی د جمخانې. که تاسو وګورئ ډېر پلیران د دې ځینه وتي وزي لګیا دي. نو اوس هم تاسو وګورئ د ځوانانو دپاره چې دا کمې هلې ځلې شروع دي. نو زه به وایم چې دا زموږ د پېښور ډسټرکټ کرکټ فیډریشنز چې کوم هلې ځلې کوي د هغې ډېر غټ بینیفټ کریډټ دی. بیا سپیشلی زه د میډیا چې هغې راځي ډے به ډے د دې کوریج کوي او بالکل کول هم پکار دي ځکه چې یو تاریخي مقام ځای دی او صوبایي ګورنمنټ هم په دې باندې نظر ثاني کوي لګیا دي. هغې هم خپل چې دی نو ډونیټ کوي دلته. خو زه به دا ووایم چې ځوان کول ته څومره داسې اکټیویټیز ورکول پکار دي چې څومره ډېر داسې ګراونډونه زموږ آباد دي اټومیټیکلي زموږ هسپتالونه به ویران خو هغې دپاره به موږ کوشش کوو چې په خپله به راځو ګراونډ ته ټایم به ورکوو او ځوانانو ته به څه ښه لاره ښایو. جی تاسو د عمران بھائی CEO پیښور بادشاه کرکټ کلب چې کوم هیډ دی د هغې چې کم تاثرات و تاسو واورېده د ګراوند حوالې سره او کم چې تاریخ هغه هم بیان کو څومره پلیران د جمخانې نه قومي ټیم کې دي هغه هم تاسو واورېده. نو مونږ د حکومت نه او کم صوبایي حکومت د هغې نه هم دا مطالبه کوي چې داسې اکټیویټیز چې کم کیږي پای کې څه واخلي. جی د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی چې د راتلونکي 24 غنټو دوران به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ وچوي. ولې بالای خیبر پښتونخوا، کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول شمالي بلوچستان کې به یخني سیوا وي. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د پنجاب په ځینې میداني سیمو کې د سحر په وخت کې د دوند امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن ریکارډ کړی شوی درجه حرارت په سکردو کې 15 ډیګري سینټیګریډ، ګلګت بلتستان 10، کالام کې 8، په اسلام آباد کې 40، مردان کې 15 او پیښور کې 20 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله پامان.